اعتکافو کې دومره الله د جهنم نه لري کی. او د دواړو جهانو سردار فرمای ویجرا له من الحسنات، معتکف چې اعتکاف تکینی الله ورله نیکی جاری ساتي کعامل الحسنات کلها. دنه چې د اعتکاف په وجه کم کارونه پاتې شي، جنازه پاتې شي، د مریض تپوس پاتې شي، مور عبادات تی نه پاتې شي چې د دند راشي، بهر چې به د څومره کارونه کول هغه تی نه پاتې شو، د هغې ټولو اجر الله معتکف له په جومات کې دننه ورکوي. په جومات کې به ناست یو، الله به ورله د جنازې اجر به الله په جومات کې ورکوي. معتکف ته د دې ټولو اجر په جومات کې میلاویږي. د اعتکاف بله غټه پیدا څه ده؟ د اعتکاف یوه غټه پیدا ده چې دې شپو کې یوه شپه لیلة القدر ده چې د هغې یوې شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه افضل دی. نو معتکف خو کینی د لیلة القدر دپاره، نو دی چې اعتکاف تکینی او 10 واړه شپې عبادتو کې، نو دی کې یوه شپه لیلة القدر ده، هغه پکې یقیني رالاله لیلة القدر معتکف وموندله. هغه شپه چې د هغه په کال کې یو ځل راځي او د زرو میاشتو د عبادت نه افضل ده، هغه معتکف ته میلو شوه چې کله معتکف اعتکاف ته کینه. د لیلة القدر فضیلت چې دی هغه معتکف حاصل که. بل په اعتکاف کې غټه پیدا ده، اعتکاف کې غټه پیدا ده چې دی د ګناهونو نه بچ، بد نظری نه کیږي، غیبت نه کیږي، چغل خوري نه کیږي، د ډیرو ګناهونو نه دی بچ. یو روایت کې راځي دی معتکف چې دی د اعتکاف کړی د ګناهونو نه، دی بستر راوالی او جماعت طرف ته روان شي، ګناهونو نه اعتکاف شروع کی، د ګناهونو نه به نور نه کوم، او جماعت ته راشي او بستر راوالی او په مسجد کې کینی وی الله د هر څه مې پرېښودل، هر څه مې پرېښودل. دی معتکف اعتکاف وکړو د ګناهونو نه، دی راغی او ځان له کېناست. بله غټه پیدا ده د څه میلاویږي خبر یې؟ حدیث مبارک کې راځي چې څوک یو منځ کې او د بل منځ په انتظار کې الله دل دومره اجر ورکوي لکه دی چې په مانځه ولاړ دی. او معتکف هر ټیم چې یو منځ کې د بل منځ په انتظار کې ناست، اوس په د بل مانځه ټیم شي، اوس په د بل مانځه ټیم شي. او حدیث مبارک کې راځي چې څوک منځ کې او داسه کې ناسي، نو یو فرشته دله دعاګانې کوي، یا الله د ګناهونه معاف کړي او د باندې رحم وکړي. معتکف ته دا دعاګانې شروع دي. ډیر لوی عمل دی اعتکاف، لوی عمل دی اعتکاف. بی بی حدیث مبارکو کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې ته تللی او د مرګه پورې بیا اعتکاف نه دی پاتې کړی. 10 ورځې اعتکاف پې کو چې په کوم رمضان کې وفات کېده په